دیتا سورہ نحل وی جکا دی که دا نحل دی گبین دا مچے ذکر پا کراغل دے نو طول صورت پا سورہ نحل سر مسمع شو تسمیہ دا کل شو پا اسم دا جز سر دا صورت حجمی سر شپارسم صورت اور بیتبال نزول اویایم صورت سورہ کہف نرستو نازل شوے دے اغیو کم اویایم دا اویایم نے دا دی صورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے چمخ کی صورت کے لئے ان الساعت آتیت لا ریب فیہ قیامت راتون کے دے شک پکی نشتا دلتا اتامر اللہ فلا تستعجلوہ دلتم ذکر دا قیامت مخ کے بیان دا دلائل التوحیدو دلتم بیان دے دا دلائل التوحید بل مخ کے ذکر دا قیامت صغرا وعبدہ حتی اتیکل یقین یقین مرگ دے اور دلتا ذکر دا قیامت کبرا دے چا قیامت دا دی صورت موضوع المقصد الاسنا من انزال الوحی التوحید لوی مقصد اعلی مقصد دا انزال دا وحینا بیان دا توحید دے ولذا قال کل نبی علیہ السلام اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو ہر پیغمبر دا ویلی دی اے زما قوما عبادت دا اللہ کہے ستاسو بل معبود نشتا دا دلائل اللہ مانا دا دا طول ادیانو کے مشترک راغلے دا دا دیرو کو خلاصہ الدعوت الى التوحید بالتذکیر بآلاء اللہ دعوت توحید تا فتذکیر بآلاء اللہ سرا وَنَ شُرُورُ وَاقٌ بِإِرَادَتِي دا شرور مواقع دی پیرادی دا اللہ سر مرید الخیر والشر القبیحی ولیکن لیس ارضا بالمحال بل بیان دا عجز دا آلہو باطلو پس تا بیان دا قدرت باہرہ دا اللہ نا اللہ قادر دے دا قدرت غالب دے باہر دے اور ہر چی معبودان باطل دی دا عاجز دی کنا دا دا دی رکو خلاصہ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ راغ امر دا اللہ تعالی دا مشرکین کے کمو دی دا قیامت رستو گاڑے دا قیامت با کل رازی دا خو رانغ استحضاء بے کولا اللہ راغ امر دا خدای خلق و سرعبت چو بس قیامت قائم شو فلا تستعجلو تلوار مکوئے بس را روان دے رازی ما اقرب ما آت ما عبد ما فات کم شراتوں یا دیر نزدی کے دن کی کم تیری دن کا دیر لری کے دن کی سبحانہ وتعالی عما یشرکون پاکی دا اللہ لرا او برتر دے اللہ داغنا چی شریک پیدا کی اللہ سا نزل ملاکت بالروح نازلی ملائک روح سرا بالوحی پواحی سرا من امرہی دا امر دالے برادتی پیرادی دا اللہ سرا علا من یشاؤ پاگا چابنی کی ارادو شی دا بندگان اخپلنا ان انذرو انہو لا الہ الا انا فاتقون اگیتا خبر ورکی دا دی خبری کہ تاسو انذار ورکی یر ورکی کہ بے شک لائق دا بندگے غیر دا اللہ نبل سوگ نشتا مانا اویرے گئے کہ دینا خلاف کوئے بے عذاب دنو خلق السماوات والارض بالحق اللہ اسمانونا امزکی پا حق سرا عبس ندی باطل ندی حکم دی پکی مزایا دی پکی غایات دی پکی منافی دی پکی تعالی عما یشرکون برتد داغینا چی دی شرک پیدا کی اللہ سر خلق الانسان من نطفتن پیدا کرے دا انسان اللہ تعالی دا نطفینا فیضا خصیم مبین ناسا پدا جگڑکون کے دے سرگن کاغا عبی ابن خلف دے کا امیہ دے کا ابو جہل دے کا ابو لہب دے کا نور دی جگڑ مار دی بیا جگڑ کی نبی علیہ السلام سر والانعام خلقها لکم فیہا دفء چارپائے پیدا کی دی چارپائے اللہ پاک ستاسو دا پار پدی کے دفء اصل کی موت میں راملو شو خلق الانعام خلقها مفسر حذف شو اقامت دا مفسر مقام دا مفسر بانی تالا پدی کی گرمائی دا اگا وڑائی دی داغے اگا چدے اگینا دا چغیت جوڑی گی واسکٹ دی جوڑی گی گرمی جامی تی جوڑی گی ومنافعون او نور منافع دی اگے کے مستلزات حیوانیہ فیون دی اگے نور فوائد دی
ومنها تاکلون اور لدینا خوراک کوئے تاسو حلال کہیں وخی خورین دا فوائد دی پاگئی کی ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون تا دا پارا پدی کے خواہش تے چکلہ تاسو واپس کوئے مراحتا دا بیگا وقتی او کل عباس مرشوتا دا سار پا وقتی سار وقت سڑے روانی جلب نیمی خنیولی خیرامان روانی او داور پسیوی ماجگر بیا چکم دے بیا مڑچی کور تیرا روانه کی بیا تی مخ را روانی د پاره دا خایستی په وخت د سار بوتو کی په وخت د بیګار وستو کی وتحمل اسقالکم الی بلدن اولی چکم دے دغه حیوانات دواب ستاسو اسقال درانه سیزونا دا انعام او خان دی غیان دی نور چی دی باری ساروی دی الی بلدن دا سکلیتا لم تکونو بالغیه الا بشق الانفس نے تاسو رسیدن کیا کلیتا او بلدتا مگر پا مشقت دا نفس را سلسرا پیٹ سڑے پسروالی یا رسین تے اڑی سمت سڑے بشی تکلیف بے ورتا ای دا پار ساروی دی سلور مانا پینزا مانا شپک مانا بار دا پوخ بانی واچولی شی یو کل نبل کلیتا اگای اڑی نو ان ربکم لرؤوف الرحیم بے شک رب ستاسو صاحب در آفت تے اور رحیم دے صاحب در رحم دے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون لا پیدا کی دی اسونا او قچر او خرو لترکبوها چه تاس بسوارش ہے وزینہ استاد پار زینہ تم دے خواہش تم دے ویخلق ما لا تعلمون اللہ پیدا کی حقا چه تاس بے عالمان نے ہے مولانا قاسم سے بند علوم دیوبند نے چاہتا پوس کرے ہو چه تاس ہوئے چه قرآن کے ہر شے دے اور قرآن موی تفصیلا لکل شیئن تبیانا لکل شیئن دے کہ دا نوی ایجادات سینسی ایجادات کم زیدی او ایجاز دے لارئی دی موٹری دی بجلائی دی نور دی اگوت اللہ مختصر جملہ کے دا جمع کری دی کم دے ویخلق ما لا تعلمون ما لا تعلمون کی نوی ایجادات طول تر ابد پورے دا پا کی داخل شو دا دی طول اس میں خالق سے اللہ تعالیٰ دے بندے کاسب دے کسب دا بندہ دے خلق چکم دے اللہ دے واللہ خلق ما تعملون اتاب اساس عمل پیدا کرے نو دا جواہرو او دا اعراضو دا طول خالق دا اللہ تعالیٰ دے کرنا یو معتزلہ دی افالق تیرو خالق اب بندگان وی کرنا واللہ قصد سبیل اللہ بانی میان روی دا لاری دا ومنہا جائر بازی دی لارنا کگی وگی لاری دی کگو مزے پنی غلار دے ولو شاء لہداکم اجمعین اجادر لوے تا تبیٹول تا ہدایت کرو او مجبوراً بتاسو ہدایت تراغلی خو اللہ دا سے نکی مجبور کئی نسو ہر چالے اختیار ورکڑے ہر چالے ارادے چکم دے دا ورکڑے دا کنا دا دوئی مرکو شروع کی گئی دا دی سورہ نحل دا دی مخ کی سرہ دا مناسبت تے چمخ کے بیانو دلائل و توحید او دلتوم بیان دے دلائل و توحید نو عام دا باب دا توحید نو دام دا باب دا توحید نو التم دلائل پا صورت دا انعاماتو کے دلتم دلائل دی پا صورت دا انعاماتو کے دا دیرو کو خلاصہ ادو تحید و تذکیر بی علاء اللہ دعوت توحید تا پا تذکیر بی علاء اللہ سرا والترغیب الى الشکر بنعمه تعالی اور ترغیب دا شکر تا پا نعمتو اللہ سرا اور بی المشرکین اور رد پا مشرکین بانی نعم اللہ تعالی لا تحصا ولا تعدو دا خدای نعمتونا اب پیسا و پعد و پشمیر کے دا نرازی حاتت علمی تعالی بین دہاتی دا علم دا اللہ تعالی رے والتذکر ما بعد الموت اور پنور کولی پا واقعات سر پست مرگنا ومزمت التکبر تکبر مزمت تے وَأَنَّا بِنَا سبب الوزر وزرن سبب دا گناہ دا پارا دوم گناہی لکا سبب دا تعد دا پارا دوم تاتی من سن سنتن حسنتن من سن سنتن سیئتن اگے کے دوارا رالل بل بیان دا عجز دا آلہو او دا قدرت واحر دا اللہ پاک چکم عاجزی اگا الہ نہیں الہ قادری پا قدرت کاملہ سرکن والذی انزل من السماء ماء پاویات کی پیدا بنازل کی دا اسمان نوبو پا شکل دباران منہ شراب بادل مشروبات کی جمع کیا حضوروں کے
دا چکم دینو په لوخو کې ومن شجرون بعد هغې نه ونې فی تسیمون تاسو پکې سراول کړی د چار پایو ونې پې زرغونې شي غیا پې زرغونه شي ینبت لکم به الزرع زرغونی الله تعالی را په دیو بو سرا کرونده والزیتون او خونه والنخیل او خجوره والاعناب انګور ومن كل ثمرات او د هر قسم میوونه او جعلنا من الماء كل شيء حي ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بشکلی مذکور کا علامه الله د قدرت دا قوم نه پاره چې فکر مندي بي فکر د پاره نه کنه وسخر مو الليل والنهار فتال شپه ورځ روزي شپه را دي شپه دي ورځ را دي شپه آرام وکړي روزي کارونه وکړي والشمس والقمر مسایکی نور سپوږمۍ په خپل لفتار زی پراخیږي پریوزي کم دی منفعت د بادیا کارونه په باندې کیږي دانه چې تور توخی ځخامخه والنجوم مسخرات بامره ستوري مسخر دي په امر د الله سره هغه په فائدہ ورکي زینت اسمان دي ستوري لپاره رڼا ورکي ستوري د لارو د هدایت سبب د شپې ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون په دې مذکور کې علامه د قدرت تا قوم لپاره چې پویږي ګوره د بیا خلو لپاره نه ما جراکم فی الارض مختلف الوانه هغه چې پیدا کړی الله تعالی لپاره په مکه کې مختلف دي رنگونه دي ځنې میوه بس پینې ځنې بسري ځنې بزړی ځنې بتوري دا طبيعت نه دي کني یو شان بو بیا ان فی ذلک لقوم یذکرون په دې مذکور کې علامه الله قدرت تا قوم لپاره یذک اصل کې تذکرون دي چې پند داخلي ولسخر البحر لتاكم من لحما طريا پاک بغزاد ته مسیتان بار دریاب چې خله لدینه وخه تازه اسدی چا میان دي وتستخرج من حلیه او تاسو روباسه لدینه حلیه زیور زر او جد دریابنا تلبسون تاسو اغونده د کالو په شکل کې وتر الفلک ویني وکشته لرا مواخر کشتو لر سیرون کی فيه په دې دریاب کې لولتبتغوا منه چې تاسو اولټوي من تفضلنا الاخکار په کې کوي په دریاب کې میانو نشه ولعلکم تشکرون دې د پات تاسو چې وو باسه د الله د نعمتونو نو دا د دریاب تسخير چې کوم دی غدا دي کشته په کې جازونه په کې موټر لانچونه په کې جالي په کې چلیږي او اطلاق د لحم په مې باندې اوشو احناف امام شیبوی چرا اوسه قد بغوخه نه خورم مې خو نه انسیږي نه وې دا اطلاق د لحم په مې باندې صورتن او ظاهرا دے د کلام د التهام نه دی التهام چې کوم دی دا معنا د قوت تا قوت په دمویاتو کې راځي په دمو سره مې کې وینه نشتا وې دا سرواله چې دی دا وینه نه ده وینه په نور باندې توریږي او دیو جنت چې د سپینواله پیدا شي اسپینه شي نو اطلاق بلدادا چې مبنا د ایمان په عرف دا اور کتا چاته مال غوخه راوړه ولدي مې راوړه ما ته غوخه ویلی و نو مبنا د ایمان په عرف باندې دا د دې وجنه کچړي قسم خو چې بغه نو مې خو وې حانس نه دي والقا فی الارض رواسیا او وردولی دی الله تعالی په دې ځمکه کې دا جبال راسیات مضبوط غرونه صد پارا لالا تمید بكم چې تاسو باندې حرکت نکړي مکه په بو کې وا خوځیدلا او په دې غرو سره الله قرار راوستنو وانهارن ګرځي الله په دې کې نهرونه وسبلن او لاري دا لارم دا الله لوی نعمت ته یو وطن بل وطن تلار لري نو سبو بیا خلق بخپل وطن کې ګیرو کله نو افغانستان نه خلق بیا پاکستان ته څنګه پاکستان نه به خوا څنګه ته لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو هدایت به مو وعلامات الله ګرځولي علامي او دا نشانی دا ور نشانی دي دې طرف ته ګوره دا فلانه غر دې طرف ته دې فلانه دې طرف ته دې د غر نو علامه او لار معلومي وبالنجم هم يهتدون او پستوری سرا دی هدایت مومی دا ستوریم سبب د پاره د هدایت دی یو زینت د پاره د اسمان بل سبب د پاره د هدایت ته بل نجوم للشیاطین دی دغه درې مصلحت ای پستورو کې کسو نور به کې ګوره ک نجومیان هغه وخت ځای کوي دا ابن عباس سے وایي العلماء نجوم الارض دا علماء چې دي دا نجوم دي د ځمکې څنګه د اسمان د ستوري د شیطانانو د پاره رجم دی نو د دنیا ستوري د ځمکې دا د ځمکې د شیطانانو د پاره رجم دي هغه د پاره نشاندهی کوي دا غلط سړی دی دا غلط سړی دی دا نشاندهی سو کوي دا علما کوي افمن يخلق من لا يخلق الله د ټول سن خالق دی
ایا غسوک چې پیدا کول کی پہچان کې دی پیدا کول نه کی خالق او غیر خالق دونوں برابر دي نه دي برابر افلا تذکرون نو تاسو پن ناخله والیکنه وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها دا سره نعمتونه خو بیان شو د اجمال بعد تفصیل دی که تاسو شمیرئ نعمت د الله تاسو په شمیر کې نشه راوسته د خدای نعمتونه بے پایان دي بے انداز دي ان الله لغفور رحیم بشک الله بخون کې دی او رحیم دی رحم کوون کې دی ولا علمات سلماتون دا الله د علم د احاطه بیان دی بیا الله علم تاسو پټوي هغه ځخکارا کوي یذون من دون الله لا يخلون شيئا دا د عجز د الہ او باطلو او تاسو بلې ما سوا د الله نه الہ نه پیدا کی دی او شی وهم يخلقون دی پخپل مخلوق دی کنه اموات غیر احیاء دا مړي او اسنام دی بوتان دی جمادات دی غیر احیاء ندی جم دی که جن نشتا ماشاء ایان مبعثون او دی نه پويږي چې کله به جم دی کی دا خلق بلکې دا خلق په خپل معلومان نه دی دی به کله جم دی کیږي دا درې مرکو شروع کیږي د سورې نحل نه د دې رکو مخ کې سره د عربت مناسبت ته چې مخ کې رد په منکرینو باندې او بیان د وبال داغیو او بیان د دلایل د توحیدو دلته هم ذکر د توحید دی په صورت د نتیجې کې چالت دلائل ذکر شو ورپسې نتیجې په تور باندې الله تعالی د خپل وحدانیت ذکر دا فرمایي د دیرو کو خلاصہ معبودکم واحد معبود تاسو یو دی فلا بد لاصلاح التعلق معه من اتباع القرآن لا بد دا د اصلاح تعلق د سرا د سنا د اتباع د قرآن بل منکرین د توحید هغه په دنیا کې هغه انکار کوي دنیا کې د پاره هلاکت ته او آخرت کې هلاکت دنیا هم ځانمن آخرت هم ځانمن ذالک الضلال البعید دا سرګند خسران دی سرګند چې د تاوان دی بل تذکیر دی بما بعد الموت او تذکیر دی بایام الله د خدای په حوادث باندې دا پن ورکول دي او که تعلق الله سره صحیح شو نو بس بیا غسړې کامیاب دي فهو هم فائزون فی الدنیا والعقبہ دا فوز عظیم دی دا لوی کامیابی ده بل انکار د ظالمینو دی او داغه ظلم خپلنا او بیان د مصدقینو دی او بیان د عطا داغه مصدقینو دی چې الله به کوم انعام دیتا دا چې کوم دی ورکینو الہکم الہ ستاسو الہ ستاسو معبود یو دی ذاتن یو دی صفتن یو دی عبادتن یو دی امرن یو دی حکمن یو دی فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ آکا سان چې ایمان په آخرت نه راوړي قلوبهم منکرتن د دې ورونه هغه انکار کوونکي دي او مستكبرون او دې تکبر کوونکي دي لا جرم حق ده ان ایام یسرون ما یعلنون الله علی او چې دی پټي هغه ښکارا کوي انه لا يحب المستكبرين بشک الله نه خوږي تکبر کوونکی چې د الله د عبادت نه د الله د وحدانیت نه څوک تکبر استکبار کوي لو ماذا انزل ربكم چې کلی ته ویل شي چې څه نازل کړه اي شيء الذي انزله ربكم قالوا ساطر الاولين دا په خوانه قصیدی او دړې چې کوم دې دا قصیدی کنه دغه مخ کې دلائل ذکر شوی نو دا په صورت د نتیجې کې الہ حکم الہ واحد دا په صورت د نتیجې کې توحید چې کوم دې دا ذکر وشو نو که تعلق اصلاح سو غواړي د قرآن تابعداری بکی گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن کدی مسلمانے جن غواړي بغیر د قرآن د مسلمانے جن دا ممکن نه دی دا کې دی نشي کنه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ دی تویل شي ما ځان ربکم رب سنا دل کړی دي قالوا ساطر الاولین رسید په خوانو خلقو ډړې قصیدی نظر محارس براغه د عجم کولو ته درسته می سندار د قصو کتابونو مې واغستل او خلق ته راځي زه تا ساطر اولین بیانوم محمد اسلام دا بیانی دا خبر دي صد پاره کې ليحملوا اوزارهم کاملتا یوم القیامه
چې بار کی دی گناہون خپل کامل پر قامت باندې پورا په پورا نو ذالین دلونهم ا د گناہون دا غچانا چې دی ویله گمراه کوي د کدیو بد بنیاد کیږي فالم جو امر من عمل الى يوم القيامه من غیر غم اوزارهم شیء داغي په دې کې بس کمی نه راځي دې دای د پاره مدل شو گمراه کون کې شو بغیر علم الا ساء ما يزرون خبردار بد هغه چې دوی کم او کوي او کم گناہ کوي د خالق نافرمانی کوي خدای سره شریک پیدا کوي دا درېم رکوع شروع کیږي څلورم رکوع شروع کیږي د سوره نحل د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت ته چې سره لمخ کې د توحید دلائل الله تعالی ذکر کړل نو پدې کې الله د منکرینو د توحید داغي وبال الله تعالی ذکر کوي هم په دنیا کې هم په آخرت دنیا هم ځان منه آخرت هم ځان منه او درکو خلاصو هم دغه ده چې دلته هلاک دي د منکرینو هم په دنیا کې هم په آخرت کې او پند په حوادث د الله تعالی سره او که تعلق الله سره ټیک شو درست شو نو بیا کامیابی ده هم په دنیا کې هم په آخرت کې اگر لوی خسران دے دا لوی کامیابی دے دا ذکر صلی اللہ فرمائی قد مکر الذین من قبلہم تاکی سر مکر کرو فریب جوڑ کرو دا اسلام دا نقصان رسولو دا پارا آکسانو چا مخکل دینو اغیم دا سی مکونا فریبونا کول لکن امرود اغیو یو مانے جوڑولا چا دا برخی جمع اسمان کی ای سر جنگ کم فات اللہ بنیانهم قصد که اللہ بادای دیتا من القواعد دیوی خونونا ارا پریوتا فخر علیهم السقف پری دیبا انچت من فوق دا پورتنا تم عذاب من حیث لا يشعرون رای دیتا عذاب دا سی طرفنا چی دی پہ نپوی دلنو ثم یوم القیامت یخزیهم قیامت بانی با اللہ دی رسوا کئی دا دا دنیا رسوائی اگر دا آخرت رسوائی ویقولو ورتبوائی اینسکا الذین کنتم تشاقون فیهم کم دے دی ما شریکان معبودان باطلہ کہ تاسو مخالفت کو پاغی کے پر توحید دا اللہ کے قال الذین اوتوا العلم وی آکسان تائیں مرکڑی سوئی دی ان الخزي اليوم وسوء الكافرین بشکر رسوائی نن رضے او بدی عذاب دا پا کافرانو باندھ دے الذین توفوا الملائکتو اگر کافران کہ غیل وفات کی ملائکے ظالم انفسهم ظلم کوئی پخبل زانو بانی فالقوا السلام اغردی دی صلح لرا او یقولون وایدی ما کننا نعمل من سوء دا دا خپل ظلم نه انکار شو نو چې موږ عمل کړو سو بدی بلا دا غسنه د دې ظلم کړی دی ان العلیم بما کنتم تعملون شو الله عالم دی په هغه تاسو کوم عمل کوو فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها داخل شي دروازو د جهنم ته چې مقدر خلود به پدې کې په وخت د دخول کې خلود خنشتا خدا حال مقدره دے فلبئس مثوى المتکبرین بد زید اقامت متکبرین پارا دا جہنم الذین اتقوا ماذا عند ربکم اغی بالمقابل ذکر کئی ویلی شاگر سانتا چاگی متقیان دی سشری چی نازل کر اب ساتو قالو خیرہ انزل خیر اللہ خیر نازل کرے قرآن لار آخرت خیر پور دا آخرت چی دے دا دل بہتر دے ولنعم دار المتقین ہم خاخ کور دے دا متقینو پرگان با اگر کم کور دے دادا کے بیان شو جنات عدن یدخلونها جنتون دے اقامت داخلی دی جنتون تا تجری من تحتها الانہارو یا کی لان دول نہرونا لو فی اما شاؤون دی لپدی کے اغدی چو کم دی را دلری سچ غواڑی ما اتو ترد الاعین نفس اشتہا لری اور سترگی بلذت نمی اغبدی توینو کذالک یجزی اللہ المتقین جزاور کے اللہ متقین دا داد دی انجام شنو الذین اغا متقین طواف الملائکتو وفات کی ملائکی طیبینا پدال کی دی خوشحالوی یقولون وی سلام علیکم سلام دی پتا سبانی ادخل جنتا داخل جا جنتا بما کنتم تعملون رایت تاسو عمل کو داد نیک عمل نتیجہ دا کریں حال ینظرونا دی انتظار نہ کئی الا تاتی الملائکتو کیا جا ملائکین او یا امر ربک یا امر درب چا عذاب دے کذا فعل الذین من قبلہم
دغه شکار پاکستان په خپل دینو هغه الله تعالی هلاک کړل ما ظلمهم الله الله په دې ظلم نو کړي ولکن كانوا انفسهم يظلمون دې په خپل ځانو په خپل ظلم کو کنه فاصابهم سیئات ما عملوا وردیتا جزاء د بدوغه چې دې کوم عمل کړو وحاق بما كانوا يستهزئون نادر د هغه دې ای پر استهزاء کولا دې ته د استهزاء نه کې ملاو شو لګا کیا سوا چې هلاکت دا پنځم رکوع شروع کیږي د سوره نحل د دې رکوع مخکې سره د عربت مناسبت ته ما قبل بیان الفریقین بیان عاقبتهم دلته بیان د عذر باطل د پاره د منکرینو حيث لم يفرقوا بين الاراده والرضا دی وی دا زمون کار ټول کې دا د خدای په اراده دی خدای په اراده شنو خدای په رضا دی دی د رضا او د اراده فرق نه کوي حالانکه د رضا او د اراده فرق دی اراده چې کوم دا جدا شی دی او رضا جدا شی دی دا خیر او شر ټول د الله په اراده پیدا کیږي مرید الخير والشر القبيح والقد خير والشر من الله تعالی هر چې رضا دا رضا د الله په اسلام دا په کفر نه دا رضا د الله په طاعت دا او په معصیت نه دا نو تخلف د مراد دی راضی نه نشی راتله دا عجز دی ا تخلف د مرضی د رضا نه دا راتلی شي دغه تعجز چې کوم دی دانشي ویلی د دې کو خلاصہ ان المنکرین جعلوا التقدیر الالهی والمشیۃ الالهیہ ترسا لهم دا تقدیر الہی او مشیت الہی ځان له ډال ګرځول دي بان الكفر برات الله تعالی کفر د خدای په ارادي دي او به راضن الله په دې راضي دي دا قیاس فاسد دي ځکه چې کفر چې دي هغه مرضی نه دي او دا اسلام دا مرضی دي معصیت چې دي دا مرضی نه دي طاعت کوم دي دا مرضی دي کچره کفر دا مرضی وي نو لما ارسل الله رسولا الله پیغمبرانو للیګل دا کتابونه ویل نازلول د کفر مذمت ویل بیانو ما حق د شرک ویل کو دا معلومیږي چې د رضا او د اراده په منځ کې فرق دی دا نه دا چوشه مراد سره د مرضی وی نه مراد به یې مرضی با چې کم دی دانی کفر مراد شو او مرضی نشه کنه وقال الذين اشركوا ويكسان چې مشرکان دي لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء تعالی اراده لرلوي مونږ به عبادت نو کوي ما سوا د الله نه دی شي نو زمونږ د عبادت د الله په اراده دی فورازن به الله په دې راضي دی دی دازان له دلیل ګرځي دازان لډال ګرځي ما شکنا نحنو علی باونا نه بمون شرک نه بلرو شرک کړو ولا حرمنا من دونی من شیء نه به حراکه ما سوا د الله نه یو شی کذالک الذین من قبلهم دغه شکار کړو اپ په خوا د دین نور خلایب دازان له عذر پیش کو فلسل الا البلاغ المبین نه په پیغمبرانو باندې مگر بلاغ دی رسول دی او سرګن ظاهر پیغمبران چې الله لېګل هدي د پاره لېګل چې دې ته د حق او د باطل فرق بیان کی او دا ته اوخی چې معصیت دا د الله مرضی نه دی او طاعت دی کفر د الله مرضی نه دی او اسلام دی ان الله لا يرضى لعباد الكفر الله په کفر ناراضي کیږي ولقد بعثنا في كل امه رسولا ما لګله په هر امت یو رسول او تبیل دي قوم ته ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تاسو بعد الله کوي او زارو ساته د طاغوت نه نو که عبادت د طاغوت دا مرضی د الله وي نو الله په پیغمبران دې د رب لپاره ولې نازلول فمنهم من هدى الله آیت کی هدایت کړی دی ومن ما حقت عليه الضلاله ای دې باندې گمراهی ثابت ده فسیروا فی الارض سیرو کې په سیر د عبرت او د نصیحت فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين اوګه څنګه د انجام د مکذبینو هلاکت او خسران دی دا تذکیر شی به ایام الله ان تحرس علی هداهم حضور کرام ته خطاب کوي کته هرڅ کې د دې په هدایت چې دا ټول راه راست راشي د پیغمبر خدا ارزوي چې ټول امت راه راست راشي فان الله لا يهدي من يضل الله هدایت نه چاته هغه گمراه کوي معلوم من ناصرین دې لپاره به امداد کوونکی نه الله دې مجبور کوي نه هدایت ته واقسم بالله جهد ايمانهم قسمونه خوري په الله باندې په کوشش د قسم ډیر په مبالغه قسمونه خوري لا بس الله من يموت نجم دي ک الله چې څومره شي ا بیان چې ما اډو کې شورې زری ز شو موږ ته باندې خلق راځي
حیات حیات لما توعدون بلا دغه سندا وعدن علیه وعده کړه وعده په خپل ځان وحق ذلك حقا چې الله به دا مړي جمع کوي او حساب کتاب وي او قیامت وي جزاء او سزا وي ولکن اکثر الناس لا يعلمون اکثر د خلقونه پوهیږي نه دا وعده ځل پاره کړی دا یبین لهم الذي يختلفون فيه یعنی هغه چې دی په اختلاف کو ابو تخکار شي ولما الذين كفروا اچ پوښا کسان چې کافران دي انهم كانوا کاذبین چې دی د خپل به ته پتاو لګي چې مونږ شرک او کفر وکاو مونږ درو جنونو انما قولنا الله خپل قدرت کامله ذکر فرمایي عمر قول زما لشيء يوشي تداده اذا اردناه کلم اراده ولرو ان نقول له كن فيكون تمون ورته وای شا نو بس متصل امر سره فيكون بس شنو فاد پار تعقیب مال وصل دا دک بیا ستعتل او سارتیا دا پکې نه دا شپږم رکو شروع کیږي د سوره او چې کوم نه نحل نه د دې رکو مخکې سره د عربت مناسبت کې مخکې بیان د منکرین مکذبین او بیان د عاقبت ته دی دلته بیان د مصدقین دی او بیان د عاقبت محموده دی او د منکرین ذکر مشته هغه د پاره توبیخ دی زور نه دا او ترغیب د صبر ته او ترغیب د توکل ته د دې رکو خلاصہ الذين جاهدوا وتركوا الاوطان لاجل التوحید والى كلمه الله هغه کسان چې هغه وطن پر خود دي او د پاره د اجرا د توحید او د پاره د اعلان د کلمت الله دی مجبور شو په ترک د وطن معلوم باندې فلهم جزاء الخير دی له خیر جزا ده په دنیا کې هم او په عقبا کې هم ولسا تعلق مع بالله تعالی انزل الله القرآن الحکیم د احلال تعلق بالله لپاره چې خدای سره تعلق ټیک شي الله قرآن حکیم نازل کړی دی او چې امر کوي په اتباع دا غي سره فعلیکم باتباعه اتباع د قرآن پاک کوي بل تذکیر دی بایام الله او بیان د دلایل توحید دی الملائکه لا یسون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون ملائکه کوم دی دی احسان د الله نه کوي او چې څو ته الله امر کوي بس حق کوي نو بیان د عصمت ملائکو دام په دې کې راغلي والذین هاجروا فی الله آکسان چې دی هجرت کوي په لار د الله کې فی سبیل الله من بعد ما ظلموا جب ظلم لك اهل مکه شو لنبوئنهم فی الدنیا دی لبا ځای ورکو په دنیا کې حسناتن دارن حسنه خیسته کور مدینه منوره وا ای کې د دې د جن خش پاغي کې ول اجر اخرت اکبر او دا خود د دنیا اجر شو اجر د اخرت لوی لو کان یعلمون کدی پوی دے لما آثر دنیا الاخرہ دی په دنیا په آخرت نه غوړه کوله الذين صبروا آکسان چې صبر کوي وعلى ربهم يتوکلون او پر رب باندې توکل کوي اذا پارسدي لهم البشرى دی له خوش خبری ده نو ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم ندری گلی ما په خواستانه مگر رجال نارینا زنانه چې ته پیغمبر نه دراغلی ځکه دا مبنا ده دی په چې د ستر باندې ده ا تبلیغ نشو کو زنانه आवाज عورت نو الا رجالا مگر نارینا نوحي اليهم وحی کو دیتا فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو سوال وکئ د اهل ذکرنا چې کوم پوی خلق دی اهل کتاب دی که تاسو نه پویږئ په بیناتو باندې او په زبورو صحیفو باندې د پوی خنده پوتو کوي کنه صفات دجال خو سوال لیکنه صفات ای السوال نه لیک ذکر معنی کتاب ته ذکر چې قران دی لتبین للناس ما نزل الیہم چې ته بیان کې خلق ہوتا جنال شعر دیتا ولعلهم يتفکرون او دې لپاره چې دی فکر وکي او سوچ وکي کنه افل الذين مكروا سيئات يخسف الله بهم دا تذکیر به ایام الله دی ایا پامن دی هغه کسان چې هغه تدبیر بد جوړي د سیئاتو ان يخسف الله بهم الارض چې الله دې جمدی پس مکنه باندې کده قارون غلا یاتم العذاب من حيث لا يشعرون دې تر عذاب ددا سے زړه چې دې په نه پويږي دې به راحت غني ورله عذاب راشي او دعانات فی تقلبهم یا ان شاء الله دې په تصرف د دې کې پاس فارو کې په سفر کې رواني الله راونی شي فما هم بمعجزین نبدی عجز کوئی الله لرا د خدای غضب نه په سفر کې او نه په حاضر کې او یاخذ ما لا تخوف یونی علی التنقص په کمی باندې
کمې پکې راولي او کسان ته نواخلي. فإن ربکم تخوف مانا تنقص ته. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بشک رب ستاسو صاحب درافت ته او رحیم دے صاحب در رحم دے. ایا نګوري دی هغه ته چې الله پیدا کی دي شوشینا او مالکی کې سوري ده دی د خې طرف نه کیل طرف نه سجده کون کې الله تا او دی ذلیل وی عاجزی کون کی وی نو دا سورم دام سجده کې الله تا د ما فی السماوات او چې پاسمانو کې پدمکو کې دي د هر قسم دوابونه د خپل شان مناسب سجده کوي او ملائکه او دی تکبر نه کوي د عبادت طرف نه دی یریږي د خپل رب نه د پورتنا من فوقهم چې بر عذاب را باندې را نشي ويفعل ما يؤمرون او کی هغه چې دې ته امر کول شي دا الله نبی امري دا چې کوم نه کوي دا د ملائکه شان الله تعالی ذکر کو. دا عمر کو شروع کیږي د سوره نحل نه. دا عمر کو شروع کیږي د سوره نحل نه. د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت ته کان فيما قبل بیان مکر الماکرین والوعید لهم، مخکې بیانو د مکر د ماکرینو او وعید د پاره د دی او دل ترد په دې ماکرینو باندې او نه د شرک نه او بیان د توحید دی. د دې رکوع خلاصہ معبودکم واحد، ستاسو معبود یو دی، هو محسنکم دا ستاسو محسنم دے، او فی المصائب ناصرکم و معینکم، او پا مصائبو کے ستاسو ناصر دے ستاسو امداد کون کے دے. لیکن المنکرین لا عقل لهم، منکرین دا پارا قلیس بے عقل دی. فبدل ان یقروا بتوحید اللہ تعالی و تنزیہی یسیئون الادب. قیوت دا دی خبر کے چھ دی قرار کرے وے پا توحید دا اللہ پا تنزیح دا اللہ دی ساعت دا ادب کئی و اسم له البنات او خدای له بنات ثابتی اغا بنات کی دی ځان لبد گنی. تعالی عما یصفون بعد دلائل دا توحید دی او مذمت تے دا نظر لغیر اللہ او بیان دے دا شامت دا ظلم دا ظلم انجام دا بسی دا ظلم انجام با تباہی و بربادی. وقال اللہ وی اللہ پاک لا تتخذ الہین اثنین، منی سے خدایان دوا. زن خلق د خدایان وی لکه مجوسیان شو، یو خالق د خیر دے بل د شر دے، یو تیزدان بل تحرمن وی. انما هو الہ واحد، دا الہ یو الہ دے، ذاتن صفتن عبادتن امرن حکمن. فیا فرحبون خاص لمانو ویریگا بل چانا میریگا. ولو ما فی السماوات والارض، جمعی چاہتانو کہ مکوی دی ملکن او خلقن و عبیدن وله الدین واسبا، دل دین دا واسب دائم. فغیر اللہ تتقون، غیر دا اللہ نتاس یری گئے میری گئے. ما بکم من نعمت فمن اللہ، کم نعمت تا تواسلی دا اللہ را طرف دے، دا نعمتنو راوستن کے ورکون کے اللہ دے. فاذا مسکم الضر، کلمس کی تازہ تکلیف فیلیہ تجعرون، اللہ تتاسو آوازون پر طرفون اصواتکم بیا چگے خدای توائے. ثم اذا کشف الضر عنکم، چکل لری کیا ضرر تکلیف تاسونا، اذا فریق منکم بربهم یشرکون، ناصاب اور فرقد تاسونا درب سرا دی شریک پیدا کی. لام العاقبت لیکفروا بما آتیناہم، تجی کفر کی پاگا چما دی تور کر دے. فتمتعوا دے توبیخ سے دیتا تاسو نفع واخلے او د دنیا پا متاع بانی. فسوف تعلمون، تاسو با پوشے پخپل انجام بانی کنم. وَإِنَّمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُ اللَّهُ، داغ نظر لغیر اللہ دے گرزوی دی. اگر دا پار چی ندی عالمان چا بوتان دی یا حصد آغنا مادی ترزق ور کردے، اگر ان دبوت پنوم سا شی مقرری دی. تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، قسم میری پا اللہ وی پخپل ذات میں قسمی تانا بسوال کولیشی دا اغنا چی تاسو کم افترا کولا دروغ مو جوڑو. للہ البنات سبحانو ولہم ما اشتہون، گیا اللہ لربنات مشرکانو بویل دا ملائک بنات اللہ دی. مین دی سوک دی سروات الجن، جنو کے معتبر جنی دای مین دی. ولہم ما اشتہون، دی لدی آگئی چی دی کمشتا لری آسری دا دی زان لزامن خوخی خدای للون ثابتی. لا بشرا حدہم،
کله خبر ورکړي شي اخبر احدهم خبر یو تنتا بالانثى په زنانه سره چې لور دی وشو ذل او مصدم او کظیم او دې مخدد تور او دې ډکی د غمنا یتوارا من القوم پټیږي د قومنا من سیما بشربه د ناکاروالی ځان ته خبر ورکړي شوی دی بیا دې په سوچ کې چې سو کوم سره امسکو علی هونن او ساتم په ذلت باندې ام الف تراب او کنه دفن کوم په خورو کې الا سما يحكمون بد داغه چې دی حکم کی دای چې کله رور به پیدا شو نو مختلف عادت پکې ځینې خلکو جمده په ګور کې دفن کولا په دې وجرق بخوري اگر ته بکول نشي نو جمده به ګور تو ورزولا دغل به ولو کنسته ځینې بداو چې هغه بلو کړه نو لکړه به ولا ورکړه او خان او بزی او ګډي به سروري دا د ذلت اجندو د ساروانانو اند کبه او تواوسله د چا دا طریقه وا نو دې خدان لا لونه دومره بدی شي او خدای لونه چې کم دې دا ثابتې غنه ابو حازم یو سره لوري شیوا دې بیا کوړه نه راته اخر د دنو خيار وا هغه وی مال به حازم لا یاتینا یبیت فی البیت الذی یلینا لان لم لد البنینا ليس لنا ماشینا حکمت رب العالمین سید ابو حازم لره چکور ته ناراضی او بل نږدې کور کې شپه تیری ولی ځکه چې مونږه دا ځامن دي دي ګولي دا د رب العالمین حکمت ته چال نور کی چال زنا نور کی چال دواړه ور کې مشاو حکیمه د چاندر ناری اولادی او نه زنانه اولادی دې کو زمون سوس نشته ده نزان لیلونه دومره بدی شي او خدای له کوم دې دالونه دا ثابتي للذي لا يؤمن بالاخره هغه سان لري چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې مثل السوء صفات ناکار ده ولله المثل الاعلى خدای له صفات اعلی او العزیز الحکیم الله صاحب د عزت ته او صاحب د حکمت ته اتمر کو شروع کیږي د سوره نحل نه د دې رکو مکه سره د عربت مناسبت ته کان فی ما قبلو بیان ظلم الظالمین واونا ذکر وبال الظلم وشامته مخک بیان د ظلم د ظالمینو دلته بیان د وبال د ظلم دی او شامت د ظلم دی مخک البنات د جل الله ما یکرهون خدای له ثابتی بنات او دلته خدای له ثابتی ما یکرهون چې دي ځان له بدګنی چالونه دي کنه د دیرو کو خلاصہ مثل الامم سلط علیہم الشیطان د پخوانو متونو پشان دی خلق باندې شیطان مسلط ته فالمفاسد لا يكون الا بالقران د دې مفاسد اصلاح دا نه مگر په قران سره دا بعد دلائل توحید دی ان سما فی الحقیقت سما اجابت وقبول دا سما چکم دا حقیقت کی سما دی اجابت تا دا قبول دا دون ظاهری دا ظاهری سما نه دا په ظاهر په کو به ووري او چلته کوز نه کې عمل په نه کې دا پشان نه سما جنو ولا ياخذ الله الناس بظلمهم بشرط دي کنيول الله پاک خلق په ظلم د دي سره ما ترکا لها من دابت نه به پزما کبانی او دابت د ظلم دومره شامت ته ارسبه ختم شو ولكن يؤخر من اجل مسمى رسکل تر اجل مسمى پوری فجاجلهم چې کله نیټه د دی راشي لا سن ساعتن نرسو کی بیاو ساعت ولا استقدمون او نمخ کی لا استقدمون عطف مجمع جمله شرطیه ده په ساخرو باندې عطف نه ده لکه په تقدید راتو د اجل سره تاخير خو ممکن ده خو تقدیم خود معنی خو بشانه جله تقدیم نشی راتله کنه وی الله ما کرهونا الله چې دی بدګنی ځان چالو نه دي وتصف السنتهم الكاذبه او چې وای جبید دي دروغ هغه سره وان لهم الحسنى موږ خان جام دي کارونه کوي دا د بدای او موږ خان جام دي دا هغه دروغ دي لا جرم حق دا ان لهم النار د دې خان جام نه دي لهم السوء دې لپاره اور دي وان مفرتون دې به مقدمونی یا مترکون بي په دې اور کې الله قسم دي الله په خپل ذات لقد ارسلنا من قبلك لګلیو ما رسول په خاصانه امتونو ته ویلو شیطان اعمالهم خاصتکو د امتونو لپاره شیطان اعمال بد دي فوليهم شیطان د دې دوست دی او اليوم ننرضي في زعمهم الباطل لکه په دنیا کې او په قیامت کې هم
دی به خپل دوست ګڼي راجم به شي ورته وي موږ له سلار وخیا دا ولید دی الیوم ولهم عذاب علیم دی پر عذاب دے دردناک کنا ما انزلنا علیک الکتاب ننارک ما بتابانی کتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فيه کہ بیان کی دی تا اگر چدی پر اختلاف کړه د امر د دین نه وهدن او هدایت ورحمتا او رحمت لقوم یؤمنون داغه قوم د پاره چې دی ایمان وروړي او د نور د پاره خلاص ځان نه الا خساره الا لازیانا تاوان سیوا کینو انزل من السماء ایمان بیا د توحید دلیل ذکر کړي د انعام په صورت کې الله نازل کړ د اسمان نه اوبو په شکل د باران فابل الارض دې سره جمع د کړي د ازمکا پس د بعد موت یا پس د مرګ دینه چایو بس ازمکه دا دلیل شه باز الموت د تاسو په د مرګ جون شي او د دې ساله مرا وته د قوم په پټی تیر شوی په مځکا چې وچی سپکه نه او بیا باران پیوشي او شنشي ویل او چې څنګه د امرز مکه الله جمع دی کا دا سم مړي الله تعالی جمع دی کوي ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون دې مذکور کې علامه را د الله د قدرت د باس بعد الموت اقوم د پاره چې اوري ګوره نه اوریدونکو د پاره اوري خو ټولو اصل اوریدل د دې کن معنی هم کوي ایس خود باید بگوش دل شنود گوش گل انجان دارد ہے چسود دا خروج اللہ در رب کو گوری دل پکاری دا گوش گل دا ظاہری کو گندر کا فیدہ نہ لری گوش گل با جملہ حیوان ہم دمس گوش دل مخصوص نسل آدمس دا دا خطی کو گنا دا دا غوخی کو گنا طول حیواناتو سرشتے کو گوش دل دا مخصوص پا نسل آدم پوری آدم علیہ السلام نسل تا اللہ حضون القلب دغه ګنا دام الله لا ورکړي دي نو دا اړه کوزول پکا دي هغه به سماوي چې کم هغه باندې عمل شي سما د اجابت او د قبول کنا دا نه همر کو شروع کیږي د دې سوره نحل نه سمت مخک بنا د دلائل توحید دلتم با دلائل توحید الله تعالی ذکر کوي د دې کو خلاصہ دفع شبهتن دفع د شبهه دا بیان بلسان الانسان کیف یظهر الکلام الالهی د خدای کلام د انسان په جبه څنګه ښکار کیږي او د باطن د دې کې ظلمات دي او دا چې کوم دینو باطن کې د نجاسات دي نو د څنګه دا د کلام الهی د په جبه راځي الله دا غي د لپاره مثال ذکر کو چې پيو تا ګورا دا د خشنو د ویني پمن کې راځي ارګونو باندې خالص نه پکې د ویني خلطي نه پکې د خشنو خلطي او دارنګ نه پکې د دم خلطي نه د فرض خلطي دا نه د غبین مچي وګوره د غبین مچي چې د یو طرف ته مادن د زهر دی لشکې زهر دی بل تر مادن د عسل دی په دې غبین کې اختلاط د دې زهر نه د قصید انسان په خله باندې د انسان په جبه باندې کلام الهی راځي اگر کده باطن نه راځي نو دا غي سره ممانعت نشته کنه وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً بیشک استاسو د پارا په چارپایو کې عبرت ته نصیحت ته نسقيكم مما في بطونه شرابو په تاسو هغه چې د دې په ګډو کې دي من بین فرسن وما بین خشرو کې ودمن ادوینه کې لبنن خالصا سائغا للشاربین پای خالص چې آسان تیری دن کی د پاره د سکون کو کډیر سخت مری دي پای تیریږي خوراک له تیریږي او پای تیریږي دا راځي د نجاساتونه او په کیسه اختلاط دي اول کې ساره چلنګ کینو پای کې لک شروعالي وی کنه د وین اختلاط ور سره وی او ورغو وخت او رستورو بیا بالکل بدل پس بالکل صفاشي بیا سه اختلاط پکې نه نو ومن سمات النخيل باج د میود قجرنا والاعناب دنګرنا تتو منه سکر ورزقا حسنا تاسو نشه د دینا سکر یعنی شراب او رزق حسن هغه وخت چې شراب ممانعت نو بیا دي کې مسلسل آیاتونه سلور راغلي او د شراب حرمت راغلي ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون دې مذکور کې علامه را د الله د قوم د پر چې عقل مندي ګوره د بیا عقل د پاره نه لقوم یؤمنون لقوم یوقنون لقوم یتفکرون لقوم یعقلون واوحى ربک الهام کده ربستا واحد الکفمانا د الهام سره ده الى النحل د غبین مچوتا انت من الجبال بیوندتن تنیشا د غروننا کورونا باجه مچه په غر کې غږ ولګي مې دونو نا
بعد گک په ونه کې جوړ کی ماری هغه چې دی جوړی تا د پاره دا ما کنه نن سمال خلق ډبې جوړی کړی او پای کې چې کم دینو ای کې غبین اچینو ثم کلی من کل ثمرات بیا خورا تاسو د هر قسم میونه دا په هر بوټی کینی په هر ګل باندې کینی فصل کی سبل ربک ذللا تطلقوا پلار درب صابانی چې مذلل بيدالار صاحب لپاره آسانی وي وای لسمی پوری دا مچیزی بیا خپل گگل راځي لار ته خطا کیږي نه یخرج من بطونها بعض خلق ته غبین معلومي د غبین مچېونی سي تار ور پورو تړي او بیا غفري دي نو بیا عزیزی دی ور په شرور رواني چې التور شي خپل گکتا په دې باندې غبین معلومي نو دې تلار آسانی مختلف الوانه راوزی د ګیړو د دینا سره دې چلته کې ظاهر په بل طرف راځي دا شراب مختلف الوانو چا غبین دے مختلفی رنگونه د دي ځنی غبین بس پینی او د پلو سے د ګل غبین چې دغه سپی د بیری غبین چې دغه سوري کله شرشمو د موسم غبین کې بزیروالی هغه سر پای کې ښکاری مختلفی رنگونه د دي فی شفاء للناس دې کې شفاء د خلقو د پاره غبین کې شفاء د ځکه د مچې په هر ځای کینی د هر بوټي اثر چې کم دی د هر ګل اثر دا په دې غبین کې وی دا شفاعت د پاره د خلقو وې نبی اسلام ته وسړی راغی صحابي رور باندې می دستونه دي اسقي عسلن غبین ولا ورکا هغه چې غبین ورکوي سیب زیات شو دستونه اسقي عسلن بیا ولا غبین ورکا وی ډیر شو ولسقي عسلن صدق الله کذبت واخیکا تا دروګه دروغ وي او دا الله رښتیا وي بس اخر کې جو دا جوړ شو دستونه بس شو علماء وي چې دا علاج خو د طب د اصولونو خلاف دی د طب اصول دادي چې دستونه نه غل ممسک شي پکار دی چې قابض ولا پکار دی چې دستونه بند کی او که قبض غل مسل پکار دی د طب لحاظ خو علاج به ضد دی او دلته کې ولا مسل ور کړی شم وای دا اصل کې دا دستونه د ابتلا د معدې نه راغلیو معده کې فضله ډیره جمع شوه خوراک ډیر کړو نو جمع شوه نو چې کله فضله خالی شوله ګډه خالی شنو بس سره چې کوم دی روغ شو دیو نه هجی علاج کوي ویل ضرور ته به پکار دی چې د سونه ول زر بند کی لیکي ظاهري ماده ای کله سونه ول بند کړ بیا سبب د هلاکت ته پاره ګرځي پرې چې د سونو شي ظاهري ماده اوزي یو هغه وکنه په طبيب لراغلو هغه ول د سونو لغور کړو ورته ویل چې دا د سونو ډیرو شو چھوڑو خراب ماده نکل جائے پرې د خراب ماده د چوزي بیا را سیب ډیر زیات شو ویل پرې د خراب چوزي بیا ځان کده نشو وی پرې د خراب ماده چوزي راوي مړ شو شکر ہے کہ خراب ماده نکل گیا تھا شکر د خراب ماده هرکه نور مو سکے سړی خو مشو اته شو خراب ماده وته وکنه هاجي او یا شفاعت په انضمام د نورو سره دا ماجونات دي اطریفلات دي دا ټول د غبین سره او سره اختلاط را دي غبین کې جوړي نو انضمام د نورو دعاینو سره مراشي بیشک بدی مذکور کا علامه را لقوم يتفکرون اقوم د پاره چې فکر من دي بشکر د پاره نه ده کنه والله خلقکم الله تاسو پیدا کړی ہے ثم يتوفاکم بیا الله تاسو وفات کی ومنکم من يرد ثم پار تراخیشو عمر بدل در کی سو زر سو پس بادرت کی ارزل عمر تا اخص عمر تا لکه دمانت دنا پوی راشی بیا په خبر نه پویږي نظر کار نه کوي وګونه کار نه کوي لاس اختیار کنی په اختیار کنی جبه په اختیار کنی کله بعد علم شاء چې دینه په پس د علم نه په اس باندې به مثال د ورکوټي اکرمه سے وای من قرأ القرآن لا يسير بهذه الحاله سو همیشه تلاوت د قرآن کوي دی ارزل عمر نه به الله ساتي نو ذکر دار ارزل عمر نه پنا چې کم دی دا وخت دا ان الله علیم قدیر بشک الله علم دی صاحب د علم دی او قدیر دی صاحب د قدرت دی دا لسمرو کو شروع کیږي د سوره نحل نه دلتم دلائل توحید دی التم سورۃ د انعاماتو دلتم دلائل توحید دی په سورۃ د انعاماتو کې کنه د دیرو کو خلاصہ التذکیر بآلاء الله تعالی وبیان دلائل التوحید
دا تذکیر دے بے اعلی اللہ دا اللہ پہ انعاماتو اور دلائل دا توحید دی میں ضرورت امثلۃ التوحید بیان دا ضرورت دا امثلہ اور توحید وانا شرک باطل شرک باطل دے توحید حق دے فلا بد من اتباع الحق لب اتباع دا حقنا والاحتراز عن الباطل اللہ بھی احتراز دا باطل نا احقاق دا حق ابطال دا باطل دا مقتضا دا عقل سلیم دا سلیم قلم دا وی چې دا باطل ابطال کوا او دا حق احقاق کوا کنا بیان دا قدرت دا اللہ تعالی دے او عجز دا آلہ و باطل دے بل امثال چی دی دا شاید پا قرآن کے پا احادیثوں کے پا محاورات دا عربوں کے پا ہر محاورہ کے امثال بیانی گی اللہ عمدلتا امثال بیان کری دی وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ورائے کے بعد تبادک بانے پر رزق کے چا رزق فراخی دا چا تنگی سوک چرگان خوری سوک پلاؤن خوری سوک چدے دال نمومی فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ندی آگا کسان چو غرار کئی تا پر رزق کے رد کون کی دا رزق پا ایوانهم بانی چو دا مملوک دا مالک دیوشان رزقی دا مملوک دا مالک دیوشان حالتی فهم فی سواؤن چی دی بدی کے برابری دا سے نکی گی نعمت اللہ جحدون اللہ پر نعمت دی انکار کی بلکہ ندی کی واللہ جلکم میں انسوک ازواجن اتارنا سوس ساتنا ازواج زنانا جعلکم من ازواجکم بنینا تا دا ادواج ساتنا زامن وحفدتن او د زامن نوسی تکم من الطیبات د طیبات پاک و حلالنا باطل یؤمنون و ایمان نو چې غبوتان دي بالله کفرون او د الله په نعمت باندې دي کفر کوي ناشکری کوي دو من دون الله دا ناشکری دا دی عبادت کی ما سوا د الله نه ما داغه معبودانو لا یملک لهم رزقا نجدی بار مالک د رزق من السماوات والارض نه اسمان نظم کې نه ټکول کول شي نه اسمان نه باران برول شي شی ان هیڅ شی ولا يستطيعون او ندی دا طاقت تدی فلا تضربوا لله الامثال تاسو ما بیان خدای لر امثال خدای د پاره مثالونه امثال ما بیان وای خدای پخپلا هغه امثال تاسو د فائدې د پاره بیانی ان لعلم انتم لا تعلمون بیشک الله عالم دی تاسو نه پوهیږئ د خدای په بر عملو کوي او صلی الله مثل بیانی ضرب الله مثلا عبدا مملوکا بیانی الله پاک یو مثل دا عبدن تینا بدل لے پا عبد مملوکا سرا لا يقدر على شيء قدرت پا اس شن لری عاجزی من رزقو من رزق نحتنا ما دے کوئی کہ رزق حسن دا دوار برابر دی من کو منو او سر و جہرا دے داغینا خرچ کئی سرگن او پٹ او سرگن علی استوون دا دوار بر ندی برابر دیو جنا دا بندگان ټول کی دی دا مملوک دی بغیر دیر اللہ دی قدرت پہ اسی باندی نیس کرے په خلاف د الله نه هغه صاحب د اختیار دی صاحب د ارادې دی الحمدلله اتمام حجت سره په منکرینو باندې بارک الله علمون اکثر دې پوېږي نه وضرب الله مثلا جلینی بیان الله مثال په دو سړو سره ادم ابکم یو د دینه چاړه دی لا يقدر عاشق خدا اسن الذي وكل علامه دې سقي په مولا باندې ولې ته خبر یو کوي ا دې چاړه دې په خبره پوېږي نه او نه دې په خبره مولا پوېږي دے سقلی بوجی علی مولاہو پخپل مولا بانے انما یوجہو کم ترتے متوجی لاتے بخیر خیر والا نروڑی سوا دے شرنا الیستی ہوا برابر جداؤ میں بالعدل امر کی عدل سرا صراط مستقیم ادے پر صراط مستقیم بانی دا مثال شو دا موحد او دا مشرک دا مثال سے دا توحید او دا شرک دا مثال سے دا اللہ او دا دیبوتانو کا دیول سمر کو شروع کی گی د سورہ نحل نا د دیر کو مختصرا ضربت مناسبت تے سنگ مخ دلائل توحید امثله د توحید دل توم بیان د دلائل توحید دے او ذکر د معاد دے د قیامت ذکر اللہ تعالی فرمائی د رکوع خلاصہ بیان دلائل التوحید والترغیب الى الشکر بیان د دلائل التوحید دے او ترغیب د شکر تا دلائل قوم یؤمنون دلائل قوم د پای چې ایمان راوړون کی لئن مستفیدون کی کوم فائدہ غستون کی مؤمنان دي دون المنکرین المعاندین اچ کوم منکر دي معاند دي غیر پاردان ده کنه ذکر قران پاک کې لقوم یوقنون لقوم یتفکرون لقوم یعقلون دا ذکر کوي کنه بل بدی کې تذکیر دے باعلی اللہ
او په ذمه د رسول الله السلام هغه تبلیغ دی دون الاجبار، اجبار نه دی. نو حصر کراغله دی، دا حصر اضافي دی، حصر حقیقی دا نه دی چې کنه تبلیغ دی او تعلیم نه دی، نه حضور معلم مو او حضور مبلغ مو نو. والله غیب السماوات والارض، خدای له علم د کل مغیبات او اسمانو د زمکو دی. امر سات الا کلمه البصر، نه امر د قیامت مگر پشان د رب دسترګي او اقرب، بل هو اقرب، بلکې دینم قریب تر دی. خو چې الله وی قیامت نو بس قیامت نو. ان الله على كل شيء قدير، عاجبانه قدرت ترون کړي. ولا اخرجكم من بطون امهاتكم، الله تاسو را د بطون د مین دوستاتونه لا تعلمون، تاسو ان په اس باندې وای مرتبه عقل حیوانی کې وای، په شي باندې ما علم نو غیر د خپل ذات نه. وجعلكم سمع والابصار، تعالی ګرځول قوت د سمع او نظرګي ولا اړونا پستر ګووی نه په ګووره رته کوز کې لعلکم تشکرون، دې تاسو شکر ادا کړئ د الله د نعمتونو. علم يرو ایا د نګوري الا تیرې مارغانو ته مسخرات فی جو السماء، چې دی مسخری په فضا د اسمان کې، دی پورته الوزی، دا دی چاټینګ کړي. وزر ګورځان سره یو ځای کې دا پریوزینا، وزر خزینه بس دا چې پارامي او را پریوزینا. ما يمسكون الا الله، ني دي الله غیر ذالک بل سودانی ساری. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، دې مذکور کې علامات دي دا قوم د پاره چې ایمان راوړي، مؤمنان د پاره دي، کافرانو د پاره نه. جعل لكم من بيوتكم سكنا، دې الله تاسو د پاره د کورستانه زید آرام، کور تراشي آرام باندې شي. وجعل لكم من جل الانعام، تار سرود چار پایونه د سرمنو لدینا، بیوتن کورونا کوټه اسدي خیمې دي، تستخفونها تاسو سپګنه دی لرا، یوم ذانکم په یو د پر د کوچ تاسو، اقامتکم لتخانه بدوش وي، بس کور اون غاړه پوګه باندې کېدا، بلځه کې بیا خیمه جوړه کا، بیا کور جوړ کا. من اسوافها د ورود دین او بارها د پښمننا چوخان دی، اشاره وختونه لقبضی شي. اساسا سامان ان جلکونه جوړوي، هغه نه چکم دې ټکرونه جوړوي، هغه نه چوچوغي جوړوي. و اساسا سامان د کور متان او سامان د نفع غسو الہین تر وخت مقرر پوری. دا ټول د الله انعامات دي. جعل لكم غیر صاحب لپاره مما خلقا، ان چې پیدا کړی دي ظلالا او سوري سایدار سيزونه دي چې تاسو به سوري اخله، غار ته نوځي، تی خانه ته نوځي، کوټه آباد کوي، وری په سوري باندې کېنه. وجعل لكم من الجبال اكنانا، نو د غروننا او تی خاني غرو کې غارونه بعض خلق چې غرو ته چې په غر کې ځان لځي جوړ کړي التوسی. وجعل لكم سرابيلا، تاسو لپاره قمیصونه جمر سربال دا، تقيكم الحر، تاسو ساتي د ګرمینا او د یخنینا، والبردا دا لسابیل قمیصونه بل قسم چې جنگ نه چاز غری دي د اوس پنی. کدای کایتم نعمت علیکم، الله تعالی نعمت پر تاسو باندې، لعلکم تسلمون، دې لپاره چې تاسو منقاد شئ حکم د الله تعالی. فان تولوا، کدی اعراض کوي سره د دلایلنا، فانما عليك البلاغ المبين، بیشک نه دنګر پتا باندې رسول دی ظاهر، لل اجبار والاکراه، مجبور کول ندی، حاصل اضافي ده کنه. یعرفون نعمت الله، دی پیجنی د الله نعمت، کوته اسمان بوتوي الله، مکه نور کوئی الله، د ابد چا الله، دا ټول منی. ثم ينكرون، بیا ته انکار کی، بشراکهم شریک پیدا کړي الله سره. واکثرهم الکافرون، اکثریت کافران دي، د خدای حکم او طاعت دی نه منی کنه. دا دولسم رکوع شروع کیږي د سوره چکم دینو نحل نه ویلې ها نه دی ویلې ها وزاله چې په دې وپونو کو خدي شوی دی وی دقائق قول اعتبار دی کنه وی مسله دارا کټول قوم یو خای امام جزمی په یو خبره نو دا خبرې له اعتبار دی پوښ مطلب باندې دولسم رکوع شروع کیږي د سوره نحل.
مخ کے بیانو د توحید اور د باس بعد الموت دل توم بیان د باس بعد الموت ابطال د شرک دی اور بیان د منازعی دے وما بین تابع اد مطبوع کی چامدل اور دوال دی گمراہ کون کے مطبوع اور گمراہ تابع دوال تابع داغی میں کی د منازعی داغی بیان دی ددیرو کو خلاصہ المنکرون لا عذر لهم یوم القیامت یسمعو د منکرین د پارا پر د قیامت هیڅ عذر نشتا چې وورول شي وهم يتبرؤون يوم القیامت عن الشرك دی ببداري کار کوي پر د قیامت د شرک نه فإن مريدون للإصلاح فالقرآن کې موجود کدی سا اراده لره نو قرآن پاک موجود دی په دې باندې خپل اصلاح کوي کاف شاف للإصلاح دے کافی و شافی لپاره د اصلاح فسعوا فی الاصلاح باتباعه تاسو سایو کئ په اصلاح خپل کې په اتباع د قرآن سره گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن بل بیان د شہادت تے پر د قیامت مانی و تذکیر بما بعد الموت اور تذکیر دے پاک واقعات مانی چراتن کی دی پست مرگنا ویوم نبعث من کل امت شہیدا اگر یاد ہے کہ چولی کو دہر امت نے اور شہید شہادت کو جیسے داغی نبی دے ثم لا یظن الذین کفروا نہ ایزان خبر کو لپارا معذرت لپارا آ کسان چې کافران دي مستعتبون نہ بجے طلب کوئی درجو چې دی واپس شي او نور اعمالو کې خو وایزار الذین ظلموا العذاب کلوینیا کسان چې ظالمان دي عذاب لرا فلا يخف عنهم نہ بچی تخفیف کول لدینا ولا ينذرون دین مهلت ور کول شي د پاره د معذرت وایزار اشرکو شرکاهم کله چې ویا کسان چې مشرکان دي شریکان پر معبودان باطل او تخکار شي قالو دی بوئی ربنا اے زمونږ ربا هؤلاء شرکاؤنا دا زمونږ شریکان معبودان دي الذين كنا ندعو من دونك هغه شریکان چې موږ بلل دي الها ما سوا ستانا نفعلق اليهم القول يبو تقولوا معبودان لا طاقت گویا وای کی انکم لکاذبون تاسو دروغجن یې تاسو عبادت نه کړئ والقوا الى الله ومن السلام او دی پاک الله تصلها دوست د صلح غواړي ودل عنهم ما كانوا يفترون غیب هغه دي کوم افترا کړه بیا بچا پناشي بیا به نه ویني الذين كفروا هغه ځان چې کفر کړي وصد عن سبيل الله او منکی خلق د لار د خداینا زدناهم عذابا فوق العذاب یا عذاب فوق د عذابنا یو عذاب دی او داغه پس بل عذاب اقارب حیاتن اقارب دی جہنم حیات دی جہنم دی دانا قبر کم حیات و اقارب راجی بما کانوا یفسدون هغه چې دی فساد کوم من کل امت شهیدا علیہم اگر زیادہ کا چولی کو ہر امت شہید پدی بانے د نفسونو د دینا سے چا نبی د دی دے و جینا بک شہیدا تا پدی شہید او پدی امت تزکیت علی اولائے پدی کسان جو مستا دے بد خپل امت تزکیہ کی نبی علیہ السلام ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء اور نالکے ما پتابانی کتاب قرآن بیان کامل دا ہر شی د پار من ضروریات الدین د دین د ضروریاتنا وهدن او ہدایت ورحمتا و رحمت وبشرى للمسلمین او خوشخبری د پار د مسلمانانو دی ته خوشخبری دی پدی کې د جنت د نعمتونو د الله د ثوابونو او د دیدار کنه سورہ نحل د دیرو کو مخ کی سرا داربت مناسبت تے چې مخ کی د توحید باز دلائل چې کمنینو دا ذکر شو او جامعیت د قرآن ذکر شو چې قرآن پاک تے بیان لکل شیء دے او ہدایت اور رحمت تے خوشخبری دا عدل توم بیان دے جامعیت تا قرآن ذکر دل تا امر پا عدل راغے پا احسان پا اطاعت ذوی القرباو من دا فحشاء دا منکر و دا بغینا دا جامع آیات تے نو دے کم ٹول منجیات اور ٹول چکم دے نو محلکات دا ٹول ذکر شو دل توم بیان دے جامعیت تے کدے جامع دے منجیاتو او محلکاتو ٹولو لگا تدیو کو خلاصہ
بیان النظام الاصلاحی للقرآن الکریم، بیان دے اصلاحی نظام دا قرآن کریم دے، والترغیب الی وفاء العہد، اور ترغیب دے پورا قول دا وعدے تا، والتنفیر عن نقض العہد، اور تنفیر دے دا ماتول دا وعدینا فی صورت المثال، دا مثال پہ شکل کی دا ذکر کئی، ونہ عن کتمان الحق، او منع دا کتمان دا حقنا بسمن قلیل، لگ دنیا اسرکی او غیب وجبانی تو حق پٹھئی، والترغیب الى الصبر والتوکل، ترغیب دا صبر و توکل تا، والترہیب عن تولی شیطان، اور ترہیب دا دوستے دا شیطان نا، والتذکیر بما بعد الموت، مر نپس کما پاغیبان یرور کولی، اور بیان دا حقارت دا دنیا دے اور دا نفاست تا عقبہ دے، اور دارنگ لچکم دے ترغیب دا آخرت تا اور تنفیر دا دنیا نا، دا دی رکو خلاصہ دا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ امر بالعدل والاحسان، اللہ امر کی پا عدل سرا، عدل چکم دے انصاف دے، پا توحید کو مانا دا عدل دا، ان شرک ظلم عظیم، شرک ظلم دے، مقابل دا ظلم توحید چو اگا عدل دے نو، دان احسان، احسان ادا دا فرائض دا، طول فرائض پرائبانی پورا کئین، و ایتائز القربا، ورکول صاحبان اقبل ولیتا، نادار سر اقبلوان سر امداد کے دعا جے، یو اجر قرابت تے، یو اجر دے نفقی دے، دا خو دری منجیات شو، وینان الفحشائی، منکی بہائن چا زنا دا، والمنکر او دا منکر نچ گناہ دے، والبغی او دا ظلمنا، دا دری محلکات شو، دا جامع آیات شو، یعظکم لعلکم تذکرون، دا تو پندر کی اللہ دید پارا کہ تاسو پن واخ لے کر، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، وفاق کوئی تاسو پا عدید اللہ بانی، اذا عاہدتم، چکل تاسو وعدو کئے معادو کئے، نبیا تاسو پاغی وعدی بانی وفاق کوئے، وَلَا تَنْقُدُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، مماتوئے قسمنا پست تاکید دا قسمنا، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تاگا اللہ پزار مانی کفیل، چی پا خدای دے قسمو خورو نو خدای دے کفیلو گردو، او چی کم دے نو خدای دے میں انتحاق دا حرمت دا اللہ بنکے، ان اللہ علم ما تفعلون، اللہ علم انت تاسو کم کوئے۔ اس اللہ دا مثال پہ شکل دماتول دوادی ذکر فرمائی، ولا تکونوا مکی گئے تاسو کلتی پخشان دا اغزنانا نقدت غزلها، چی دا مات کی اس پڑی ریس پل، اگر دا غیر شلی سپنسی سرخه باندې، او چې کم دینو بیا یو زنانه وا چې نو میری تا یا رایتا وا، ماجګر پورې به سرخه وکنو، بیا به پښت وګلو شروع کړه، دا دغه خصلتو، دا دغه کارو، بولا و ناپو، من بعد قوت، پس د قوتنا، ان کاسا سپرد شوی، هغه تار خو قوی شي، هغه مالک چې کم دینو هغه کلک شي، او دای بیا اوس پړي، تتخذوا ایمانکم، نشه تاسو قسمونه خپل، دخلن سبب د فساد، سبب د خدیعه بین ما بین خپل کی، لاجل ان تكون امه اتبع من امه، یو ډله مضبوطی ابل کمزوری، یو جماعت مضبوطی او کمزوری، هغه پرې دی، هغه امیر سے نبیات ختم کی، بل تراشی د زرج دینو ال تیز درک نو، نه پکې موټرو، نه پکې لاشن کوپو، نه پکې سو، هغه نراشی بل نراشی، دا کار مکوا، دا الله یو مثال په تور باندې بیانې، اربع چې دا ډیری دغه بل امتنا، انما یبلوکم الله به، الله مولا ازمائش کی پدی سره د تاسو سره، وليبين لكم، اتاله بیان کی یوم القیامت، پر قیامت باندې، ما کنتم فیه تختلفون، هغه تاسو به اختلاف کو دا مرد دین نه، ولو شاء الله که خدای اراده لرلوي لجعلکم امه واحده، تاسو به ګرځولي وای یو امت یو ډله مجبورن، ولکن خدای دا سي نه کوي، لیکن تاسو له اختیار درکو، یدل میلار کی چې څوک اراده وشي د خپل اختیار گمراه شي، ويدي من یشاء، کاچه اراده وشي له هدایت کولو، ولا تسالون عما كنتم تعملون، تا نه سوال کولی دا تاسو عمل کړی دي که خيو کبدي حساب بدل سره کیږي، ولا ایمانکم دخلن بینکم، منی سے قسمون خپل سبب د فساد په ما بین خپل کې، چې بدل قسمون اخره ایله دوکا ور کوي، فتزل قدمون، پس اوخیږي قدمونه د محجت د اسلام نه، بعد ثبوت پد ثبوت د قدمونو نه،
وتذوقوا السوء اوسکه تاسو بدای لره ما صدتم تاسو منکی خلق عن سبیل الله دلال خدای خپل هم لري شي نور منع کوي ولکم عذاب عظیم تا د پر عذاب دلوي ولا بعد الله ثمن قليلا مال د خدای په وعده باندې بیان تنقض الايمان قسمونه مات کوي ثمن قلیل لګو پیسو تاسو راو کوي انما عند الله وخير لكم الله دې بهتر ساده پر د اجر ثواب نه ان کنتم تعلمون کتاسو په دله فلا تفعلوا كذلك دغه کار مکوئ ما عندكم ينفدوا دا غفنا د دنیا او بقا د آخرت تا هغه چې تاسو سره اخلاصيږي د دنیا رتبه د دنیا جاه د دنیا عزت د دنیا هر څه دا ختميږي ما عند الله باقن الله سره کوم دغه باقی دی ولجن الذين صبروا جزاء برکا سے صبر کون کی دی اور صبر کی اجرهم اجر دی باحسن ما كانوا يعملون احسن هغه سره چې دی عمل کوي یو پلس یو په وسوا یو په ولکا د دینوم ذات نو من عمل صالحا سو عمل کی صالح من ذکرن د نارینه نا او انثى د زنانه نا هر څوک چې و مو حالت د مؤمنی احوال مې شروط دي والی د عمل صالح پر ایمان شرط ده ولنه نو حیاتن طیبه دله بجن ورکو جنا کاته طیبه اگر دنیا کې د اطمینان د جن به د اطمینانی نه به په خاده پروايي نه به په غم پروايي هغه بداوي نه شادی داد سامانی نه غم اور د نقصانی او پیش همت ماهر کې آمد بود مهمانی نه لغم خفقان راک نه خاده خوشالي راک زما دی مت به سرا دی امدا مهمان د سورۃ ململه د دنیا بنا همیشه خوشالي وي او نه به همیشه غمین وای یو بادشاہ وزیر ته کمال په نگین داسې او خیر ولیکا چې خپم نو خوشاله شمه چې خوشاله نو خپشم نو هغه ته دا شعر وکړ دانی کې بر سریر سلیمان چن کې بر نگین سلیمان چن نقشبود اره نبشتبود کې اینی زبگزرد پویګن سلیمان په نگین سلی کلیو دار اینی زبگزرد دا بومتی شي نو کغم دې هم بگزرد او که خادي دې هم بگزرد نو یو شه د دنیا دا باقی نه دی بلکې فانی دی کنه من عمل صالحا سو عمل کی عمل صالح د نارینه د زنانه او د مؤمن وی د لب جن ورکو جن طیب د اطمینان جن ون جنم اجل اور کو اجر دی پاسن اغا چې دې کوم عمل کوم فاذا قرات القران کله ته قران لولې فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم ته پناه غواړه په الله سره د شیطان رجیم نه ظاهر کې سوګداوي چې اعوذ بالله رسو آیا ذکر دل تفاد پاره د تعقیب مع الوصل شلا او فرمان اذا اردت قراءه القران د قران د قرات اراده ولري مخ اعوذ بالله وایا استعيذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله القوی من الشیطان الغوی انه ليس سلطان الذين امنوا بیشک ادا شیطان چې نشه غلبه پاتې مؤمنان دي علم يتوکلون او پرب باندې دي توکل کوي انما سلطان الذين يتولوا له غلبه دي شیطان پاکستان دا چې دغه سره دوستی لري والذین هم به مشرکون اغا چې دي د الله سره شریک پیدا کوونکی نو شیطان تصرف چي دي د شیطان غلبه او تسلط دا په دغه نافرمانو خلقو دي دا سوار له سمرو کو شروع کیږي د سوره نحل د دې رکو مخکې سره د ربط مناسبت ته چې مخکې بیانو د جامعیت د قرآن او بل ته بیان د شبهه د دې په قرآن باندې او بیان د دفع دغه شبهه دي د دې رکو خلاصہ اذا وقع تبديل في النظام بحسب ضرورت الداعيه الى ذلك چې کله تبديل واقع شي په نظام کې په سبب د ضرورت سره چې بلون کې دغه تبديل تا جعلوا ذلك دليلا لكون القرآن مفترى دی دا دلیل ګرځي چې قرآن مفترا دی ولې کله اوسوي کله بل سوي بسبب جهل اولئک عن المصالح ځکه چې دا خلق جاهلان دي د مصالحونه نو چې کوم څه انسان نه پويږي نو الناس ادا ما جهلو دي او غافلان چې کوم دي دی با د خپل نقصان د خپل ګناه دا بدی باندې بوجي پر د قیامت باندې
او بل تذکیر دے بما بعد الموت او بیان د شان د قرآن کریم دے او ترغیب د ہجرت تا او جہاد تا او صبر تا او بیان د نتائجو د ہجرت تے او د جہاد دے او د صبر دے وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ کله بدل یا پر بل آیت باندې ناسخ راشي آیات په دې د آیت منسوخه باندې ولا لما ينزل امید کومل معترضه را علي پاک نازلی په صلاح باندې داغه د عبادت لپاره قالوا داغه جزاء د اذا دی وای انما انت مفتر تو خدا نه جوړونکې کله یو سوای کله بل سوای بل اکثر العالمون اکثر نه پویږي نه چې نه پویږي نو هغه شي خلق دشمنان چې ما نه پویږي قلت تنزل روح القدس نالکه دی قرآن لرا روح القدس جبريل السلام من ربك امتانا بالحق بحق السلام نو پدې کې ناسخ هم ته او منسوخ هم ته ليثبت الذين امنوا ثابت کا سان چې مؤمنان دي وهدى وبشرى للمسلمين او هدایت او خوشخبری لپاره د مسلمانانو ولقد نعلم ام عالمانو انهم يقولون دي بوي انما البشر تعلیم کی بشر حضور علیہ السلام ترا یا سلمان فارسی ورته خي یا چې کوم دینو دا یو نصرانی اثر به حضور کله ورته نو هغه حبر هغه نه به سم ورته وي دا ورته هغه خي الله فرمایي لسان الذي يلحد الاعجمي جب داغه چا چې دی نسبت کې غتا چې دی ورته خي اعجمی دا کداغه سلمان فارسی دی قاعداس دی دا ټول اعجمیان دي وذا لسان عربی مبین دا قرآن چې دی دا په ژبه عربی دی چې ظاهر ده څنګه دی ورته خي الا یمن بالآیت الله رشاکن چې ایمان درو پاتونه د خدای باندې لا یدیهم الله دی الله هدایت نه کوي چې د دې په علم لایق خاتمه په کفر ده ولهم عذاب علیم او دې لپاره عذاب دی چې کوم دینو دردناک نمبر طریقه ذل لا یمنون بیات الله افترا کی د دروغ کسان چې ایمان پاتون د الله نه وروړي اولئکم الکاذبون او دا کسان دروغجن دي من بالله بعد ایمانه سوچ کفر کی پالا باندې پس ایمان نه دامیز کې استثناء را لاله الا من اکرها هغه څوک چې اقرار پوشي وقلب مطمئن بالایمان او د دې مطمئنی او په ایمان باندې دا به شرط شی به شرط الاطمینان ولكن من شر بالكفر صدرا لیکن څوک پران دي په کفر در سینان په اختیار سره بی کراها نو جو جزاء دادا فعليهم غضب من ربهم فدی باندې غضب د الله نه من الله د الله نه ولهم عذاب عظیم دې لپاره عذاب دردناک نه دا ولي ذالک بان مستحب الحیات الدنیا الا الاخره دا دې خبر کې دې غرق حیات دنیا لرا په آخرت باندې وان الله لا يهدي القوم الكافرين هدایت کی قوم کافر تا کفر چې کوم باقی پاتې کیدونکي اولئک تو الله علی قلوبهم لان چې الله مهر دې پونو باندې وسمعهم په غوګونو په قوت سامعه باندې تارم په سترګو باندې اولئکم الغافلون او دا کسان چې دي غافل دي د الله پاک د دلایل او د وحدانیت نه د قران نه لا انهم فی الاخره من الخاسرون حق دا بشکدا کسان دي په آخرت کې هم دي جانکاران دي دي ځان لزیان کی او دي ځان لتاوان کی ثم ان الذين هاجروا من بعد ما فتنوا او ثم جاهدوا او وصبروا ان ربكم بعد الغفور رحیم پس ان رب صاحب هغه کسان د پاره چې هجرت کړي پنځه فنده کې واقع شو بیا جهادم کی دا ترغیب چې هجرت او جهاد تا او صبر کی ترغیب سے صبر تم ان ربک من بعدها لغفور رحیم بیشک رب صاحب پس لدینا مغفرت کون کرے اور رحم کون کے دا اللہ و پہ رحم دا پنځم رکوع شروع کیږي د سورہ نحل نه د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت کان فی ما قبلو بیان الغافلین عن الاخرته الکاذبین فی دعواهم او بیان د خسران دا غیو دلته بیان د خسران دی او خاص قوم دی په صورت د مثال کې او بیان د عاقبت د تکذیب دی د تکذیب انجام دا اللہ تعالی دا ذکر کئی دا دیروں کو خلاصہ یوم القیامت یجادلون دفع العذاب دا قیامت دی بمدادلی کئی مباحثی بکی دفع دا عذاب دا پارا اللہ نمجازتهم ضائعاتن دا دی مجادلہ برباد دا
وجن جاء اعمال سیئه دی بمومی جزاء د اعمال سیئه ولا قید الفاسده او دا قید فاصله محاله ہاں کدی ارادت در سے عذاب لڑی دی د اصلاح کی په دنیا کې او چې اصلاح په دنیا کې وکړي نه عذاب نه بچ شو بین افترائهم بیان د افتراء د دي ده وعدم فلاحهم او عدم د کامیابی د اخلاصي د دي ده بل رد ده احکام عندي او بانی دي کور احکام جوړ کړی دي بیان د حقارت د دنیا لري او تذکیر د بما بعد الموت او ترغیب د توبې ته بل بیان د محرمات واقعیو ده او ترغیب ده او چې کم ده کوم بل څنګه طلب کوم وتوفى كل نفس ما عملت تو هر نفس جزا داغه چې د عمل کړي هم لا یظلمون په دې بظلم نشي کوله په زیاتی د بدای یا په کمی د نیکه سره وضرب الله مثل قريه كانت امنه یو خاص قوم یو خاص کله الله ذکر فرمایي بیان الله پاک مثال په یو کلی سره دا مثلا مبدل منه قريه ته بدل شو كان امنه یدا با امنه مطمئنه مطمئنی یا رزق غدن د تراجل فراق من كل انهار مکاننا د دنیا می اور تراجی فکر انعم الله دی کفر کی د الله په نعمتونو باندې هغه سدي اهل مکه دي فذاق الله لباس الجوع اوس الله دی باندې جامد لوګي دا لوګوله پشان د جامی شي قحط پر راشي والخوف او دیری بما كان يسنون دا سه حالت په اهل مکه باندې راغې چې نو خړو خړل مرداري اډو کې وشول سرمنی وشولې بیا ابو سفیان ورته چې قوم دې هلاکیږي او ته چې کوم دې دعا وکا دا دی باندې هغه امتحان راغنم ولقد جاءهم رسول منهم اغله رسول دې د جسنا عربي قریشی بشر فكذبوه اذا تکذیب کو فاخذهم العذاب الى عذاب بالخوف والجوع وهم ظالمون او دې ظلم کارو کنه فكل ما رزقكم الله حلالا طيبا تو دا اغه خره الله رزق در کړي حلال طیب چې نفس خغنی واشکروا نعمت الله ان کنتم یا تعبدون شکر الله د نعمت کته د الله عبادت کوونکې خدای نعمت شکر نعمتونو شکر ادا کړي انما حرم علیکم المیتۃ ام حرمات واقع الله ذکر کی حرام کې الله پتا سبحان مردار خپل مرمه شو یا شری طریقه باندې ذبحونه شولا دا مردار ده والدم وینا مراد د وینا مسفوح ده او د مسفوحن بل زراغلی دي ولحم الخنزير خنزير غوخه خنزير ټول حرام دي او خلق ساتي دغه خود پاره ما هل لغیر الله به اچ کړی شي نوم دغه الله په دې پوغه د ذبح کې یا نظر لغیر الله ومن اتبع غیر باغ څوک چې مجبور کړي شي د طالب د لذت ني غیر باغ لذتن ولا عادن نجاور کون کې په مستر اخر باندې یا ته کون کې د حد صدر مخنا وان الله غفور رحیم الله بخون کې رحم کوون کې که سزاته دیوشي دی وخت دا سره اوږي چې هغه سزاته بکی نو خدای غفور او رحیم دی ولا تلوات الفنتكم الكاذبه مو هغه چې تاسو بیانې جب تاسو درو چې دا حلال حرام د کور حلال دي د کور حرام دي لتفتروا على الله الكذب چې تاسو جوړ په خدای دې د ځان است دروغ ان افترنا الله الكذب لا يفلحون هغه خلق چې جوړي په خدای دې د ځان است دروغ دې نه کامیاب کیږي متاع لهم متاع قلیل دی لک سامان د نفع غستو د دنیا ولهم عذاب علیم او دی د پر عذاب دردناک ولذین هادو آکسان چې يهوديان دي حرمنا بقصصنا علیکا اچ ما یکوا هغه حرمت عارضی کل ذی ظفر مقدار شی په حرامو وعده په حرام وی مگر خاص وعده کیا بیان شوی دي من قبل وما ظلمناهم ما په دې ظلم نو کړي ولكن كانوا انفسهم يظلمون دی په خپل ځان په خپل ظلم کوي کنه ثم ان ربك الذين عملوا السوء بجهاله پدې رب ستا اچا چې عمل کی د بدای په جهالت سر جهالت نما د عارف د دې په عقاب نه د ته د عقاب پتنی د بسمر عذابي ثم تابوا بیا توبه باسي امراض کپل دینا واس اصلاح کی د خپل عمل ان ربك من بعدها لغفور رحیم بیشک رب ستا پد دی جہالتنا پد دی توبینا بخون کے دے اور رحیم دے اللہ و پہ رحمو کی توبہ بے اللہ تعالیٰ قبول کی داش پاڑا سمر کو شروع کی گی دا سورہ نحلنا دا دیرو کو مخ کے سرا داربت مناسبت تے مخ کے بیانو دا نبی علیہ السلام اور دا تکذیب دا قوم
دلتا بیان دے رسالت دے ابراہیم علیہ السلام اور بیان دبا صفات و فاضلہ دے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم السلام درمیان سامنے کو ددیر کو خلاصہ ان کانوا یریدون ان یکونوا شاکرین فالحین فی الآخرۃ کچر دی ارادہ لري چې دی شاکرین شي او کامیاب دي شي په آخرت کې فالحین بالاسوة الابراہیمیہ دی باندې لازم دی اسوه ابراہیمی ابراہیم السلام په طریقہ باندې روان شي. والترغیب الى الصبر والتقوى والاحسان ترغیب د صبر ته او تقوا ته او احسان ته او تسلی دا نبی کریم علیہ السلام د پارا حضور ته تسلیم چې تم دی ور کوي. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ابراہیم السلام دے امتو امت منا جامع د پاد خصال د امت اماما یقتدا به جامع لخصال الخیر کل امت اللہ منتن کری ای مالا علم فیواہی خدا مندان اشنا ندا گرانا ندا چې د ټول عالم کمالات صفات په یو بنده کې دا یو ځای کې لکه حضور کې 14 کړو حسن یوسف دم عیسی ید بیزاداری آج خوبا ہم دارند تو تنہا داری دے متید اللہ یو صفت حنیفہ مائلو او دین قیم تا دین حق تا بل صفت ان مشرکین نو دا مشرکان نا ایک مشرکان جو شاکر النعمی شکر نو دا پارنا النعمتون دا اللہ دا بل صفت اکتبا اللہ غرکر پر نبوت و پر رسالت سر دا بل صفت دا الہ صراط مستقیم ایک دس صراط مستقیم نے غلار تا لار دے اسلام دا وآتیناہو ورکڑو ما دیکھ التفات راغے دا غیبتنا او چکم دینو خطاب تا او تکلم تا وآتیناہو ما ورکڑو دتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتا حسنا اغداد نبوت رسالت نیک نامی انو فی الاخرت من الصالحین او دے پا آخرت کی دا صالحان ندینو ثم اوحینا الیکا یا حکمہ تاتا انت تبی ملت ابراہیم حنیفہ تابداریو کا دا ملت دے رہے صاحب ہے کہ مائل دا باطل نہ حق تا ما کان المشرکین دے دا مشرکان النوم انما جعل السبتو نمگر دولے دے سبت اگا دلتا دا تحریم دا بعض سنو ذکر شو و تحریم دا سبت ذکر کئی کہ دیوئی چتا خالی پر اتاس اولی کی دے نخکار جائز گڑھیں دا خو چې کم دی دینی بیانی کې ګنې دا نشتا ونه دا د بین سام په دین کې دانو ګرځول شي سب باندې چې اختلاف وکړو په دې کې او دا د بین سام دین کې دانو چې خالی پر کار حرام دي ګنې ان ربک لا يحكم بينهم حکم کی رب صاحب مابینی کے قیامت فيما كانوا فيه يختلفون چې دې پای کې اختلاف کوو. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والحسنة بلا لار دربتا په حکمت سره چې قران پاک دی او پواز حسن سرا چا قول رفیق او قول رقیق دا نرم قول دی او وجادلم دی سر مباحثہ کوا باللتی احسن پاگا طریقہ چا خیستی ان ربکا جادل نمراد ناظر دے مناظرہ سرا کوا ان ربکا علم من ضل عن سبیلی رب تعالیم نے پاک چا بیلاری دار خدینا علم المحتدین او دے عالمی او پہ ہدایت مندن کو باندی دیکھا عالم دے پہ ہدایت مندن کو باندی غزوه احد کې حتی حمزه سره مسله شوی و حضور کله ډیر خپه شو او الزم او یو کسان سره مسله کوم ستا په واسه کې په نسبت کې الله حکم نازل کو کا عقاب ور کوي نو عقاب ور کوي مثل ما قمتم به ولئن صبرتم یو په یو او که صبر کوي لو خیر صابرین ورته حضور صبر کوم واصبروا واصبر صبر کوا ما صبر الا بالله نہ صبر مگر په توفیق د الله یو صبر فی اللہ دے صبر للہ دے صبر باللہ دے صبر سا الا باللہ مگر پر توفیق دا اللہ ولا تحزن علیہم مخبکی گا پدی کافران اللم یؤمنو کدی مان لا نوڑی ولا تک فی دیق مما یمکرون او مکی گا پتنگے کے داغنا چی تدبیر بد جوڑی کئی بدئی ان اللہ مال تقو والذین هم محسنون اللہ کا چاہ سرے چی متقیان دی نصرا وعونن